أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا للنفس حافظا لدين مخالفا على هواه مطيعا لأمر المولى فللأوام أن يقلدوه اللهم صل على محمد وعلى محمد. زه تاسو ټولو ګرانو کتونکو خدمت کې سلام عرض کوم. نن غواړم زه تاسو سره د یو مهم موضوع په باره کې گفتگو وکم. هغه موضوع د نن سبا چې کوم سوشل میډیا باندې د اجتهاد او تقلید مخالفات کې لګیا دي ځنه خلک و ځنه خلک د هغه دفاع کې لګیا دي، خصوصا مرکز ولایات هغوی 6 جولای باندې د لاهور کې اجتماع پروګرام کړی دی. غواړم دې حواله سره تاسو خدمات کې زه حاضر شوم او تاسو سره گفتگو وکم. مخکې دې نه زه اصل نتیجه واخلم، نتیجې نه مخکې زه ځنه مقدمتاً ځنه شونه عرض کوم و هغه نه ما ورسته تاسو د ما څخه کله دغه گفتگو واورئ، دغه خبرې واورئ، نتیجه تاسو نه خپله واخلئ، خپل عقل باندې زور اور خپل عقل په مطابق باندې به فیصله تاسو وکړو چې آیا د ما ولا خبرې حق دي یا نه حق دي. کسا سوچ وکوي کله ایران کې انقلاب اسلامی کامیاب شولو، دغه انقلاب اسلامی کامیابین ورسته د دنیا خلکو د مذهب تشیع په باره کې سرچ او جستجو شروع کړلو. ویلي د یوروپ والا کوم خلک دي یا څوک د افریقې والا دي یا نورو ملکونو والا ایشیا کوم ملک دي، د هغوی کوم خلک دي، هغوی څه کله دا ولیدلو چې ایران کې یو سپین سړی امام خمیني رحمت الله علیه ارپاڅېدلو، هغه قدرتمن شو چې هغه ډیر زیات قدرتمن و، هم اقتصادي لحاظ څخه هغه سره د تیلو کویونو مختلفو ملکونو ته هغه تیل ورکوله، هم څه کومه دی هغه د فوجو نظامی لیول څخه هم هغه قدرتمن و، حتی د عرب ټولو ملکونو هغه نه ډرېدل، هغه ته به احترام کوله. اما امام خمیني رحمت الله علیه هغه پسې راپاڅېدلو، هغه قدرتمن شوی، هغه قدرت نه رکوز کړلو. هغه نه وروسته دغو خلکو خصوصا یورپ جامعې والاو سرچ شروع کړلو چې یاره دغه څه وجه کېدای شي چې یو سپین ږیری سړی متصب کا پښتو کې وایي چې ملیک خام عمر تیر وغداګیره و د کوم یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی، کوم یو مکتب سره د تعلق لري چې دغه ټول خلک یې ځان پسې واړول، هغه قدرتمن شو، هغه قدرتمن بادشاهي سیټ نکوس کړلو. نو هغوی څه کله سرچ شروع کړو، هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې نه دغه کس د مو څه کوم دنیا کومې یونیورسټیانې دي، دغه یونیورسټۍ کې دې سبق نه دی ویلی، دغه یونیورسټۍ نه څه کوم هغې کې علوم سیاسي تدریس کېږي، علوم سیاسي ویللی شي، هغه علوم سیاسي دي نه دي ویلي، بلکې دوی ځان ته یو مکتب دی، دوی ځان ته یو مدرسه دی چې هغې نامه دی مکتب امام صادق علیه السلام. دغه ایدو یو امام دی چې نن 1400 کاله مخکې هغه داسې یوه مدرسه جوړه کړه، هغې مدرسې کې څه کومه دی دغو خلکو سبق ولیدی او دا هغه مکتب پاتې دی او دغه مکتب په مطابق باندې دغه خلکو علوم حاصل کړي دي او مخکې راغلي دي. دین ورسره کله هغوی دغه نتیجې ته ورسېده، نه دغه شیونه سبب شول چې خلک دنیا کې تشیع طرف ته میل شي، خلک ځای په ځای باندې شیعه شول، خصوصا انقلاب اسلامي نه وروسته که ته سترګې وغړوي یورپ ممالکو کې چې هغه ډېر ځایونه داسې چې هغه ځای کې اصلا د تشیع نه منع وه، اما انقلاب اسلامي نه وروسته هغه ځای کې تشیع پرچار شروع شولو، تشیع زیاته شوله، خلک گروهونه هغه شیعه شول. نن ته تمام دنیا کې وکسه د عاشورا ورځې باندې 40 ورځې باندې اجتماعات د کومه شیعانو چې کومه رسم دي هغوی کې سترګې وغړه مختلف قسم ته کې خلک هغه اجتماعات کوي. خو څه کله دیخنه دغه ولیدل، برطانیه دغه ولیدل، امریکې دغه ولیدل، اسرائیلو دغه ولیدل، دغه خلکو څه کله دغه ولیدوي لکه دې شان د تشیع پرچار کېږي دنیا کې، نه ټوله خلک به چې کومه دي هغه تشیع طرف ته لوړ شي. نه هغوی څه وکړه، اینې لکه څنګه متوسدالته کوم کې نجاف کې یا پاکستان کې یا نورو ځایو کې متوسط کوم امام صادق علیه السلام کومه یونیورسټۍ دی، کوم مدرسې دي، اینې هغوی همدغه شی فکر وکړو چې یاره دغه شی شاګردان مو تربیات کړو لکه څنګه هغې مدرسې نه کېږي.
اندغه شی مون پکور دی هغه ته دغه لباس ورکو مو ته اندغه شی اماما ورکو اندغه شی پکور دی منبرونه وي اندغه شی خطبونه وي پکور دی د سترکه سره دغه خال تربیات کو څه اننه تشیع کې پکور دی مو اختلاف وچو څه دی وجنه کې دی شي مو هغه باندې فیروز و غلیب شو نو هغه اندغه فکر وکړلو اندغه فکر سره هغه مخترو شل کولونه 15 کولونه مخکې دغه خلکو برتانیې یونیورسيټي دغه کار وکو تا ننی ورځې پورې څه هغوی مختلف قسم ته شاګردان تربیات کو راوستول اندغه لباس کې اندغه امامي کې اندغه منبر نه و اندغه خطبونه هغوی دغه شی شروع کو څه تشیع کې اختلاف اچول هغوی هدف چی شي دي یو هدف څه هغوی قرار کو هغه اجتهاد و مرجعیت خلاف کوونه ویلی هغه چې کوم شعار لګوي هغه شعار کومه نعره لګوي هغه نعره د هغه خارغه نعره ده هغه چې ولایت امیر المؤمنین علیه السلام امام زمان سره بیعت کوونه د اهل بیت علیهم السلام سره محبت کوونه هغوی نه اطاعت کوله هغوی ظاهر کې شعار دغه دي اما پوش په نهایي کې د هغوی څه کومه دي هغوی اصل هدف څه کومه دی تشیع خرپونه دی مذهب تشیع کې اختلاف چونه دی د تشیع کوم ستنې دي چې هغه مرجعیات او اجتهاد چې هغه ټول تاریخ کې موږ چې سترګې وغړو دغه مرجعیات او اجتهاد چې هغه تشیع نه دفاع کړی دی و دغه خلک غوړي هغه دغه اجتهاد او مرجعیات ضرر و نقصان ورسوي اټولو نه واضح او روشن څه کومه د تاسو دغه داعش والا فتنو کې سترګې وړه داعش کوم کورونه ونه کړو څوره زور څوره قدرت سره راغو د تمام څوره قدرتمن ملکونه وغه د دې پوښپنه کیو هم دغه سیستانی بزرګوار د مقام منظم رهبری حفظه الله بزرګوار هغه ایوی کې فتوا په مطابق باندې هغه د داعش ولا کورز هغه سازش جوړ کړي هغه خور سملو کو دي ځکه هم کومه د اجتهاد او مرجعیت کومه د دوی د مذهب تشیع نه دفاع وکړه اندیشونی تاریخ لکه ستر یو وړي مو ولا بس خو دیغه طرف ته نه څم خو بس دغه خلکو کومه د اصل هدف هغه تشیع کې اختلاف چونه و تشیع کې کوم د تشیع ستنې دي مرجعیت او اجتهاد مخالفت کوونه ده رانش اوس نن سبا حالات ته 6 جولای چې کوم متوسي پاکستان کې کومه عظیمه اوریزه حساب شوی دی شیخ مفتی جعفر حسین زمانی نه ونیسا بیا شهید عارف حسین زمانی کې څه هغه متوسط د فار 6 جولای و خارو غوریزه شیانو د فار قرار شوی دی اندغه خلکو د برتانیا کوم شاګردان دي د برتانیا یونیورسيټي کوم شاګردان دي هغه روغه اندغه غوریزه قرار کا نمبر 1 دغه 6 جولای ولکم هغه خلکو کې کومه دیوه حکایت جوړ شوی دی 6 جولای حواله سره غوړي هغه هم خلکو نه هریج کی و اندی سره کومه دی د اجتهاد و د ولایت فقیه و د مجتهدین د غوی سیستانی بزرګار حال حاضر کې مقام نظام رهبری بزرګار د هغه مخالفت هم وکي غوړي دی طرف ته خلک بوزي نزو تاسو ته پیغام د در کوم اخیری کې او خلکو څوک تاسو د ماده غ ویډیو اوروي تاسو لوړ شو د مو څه کومي خبره کې دی په باره کې تحقیق وکوي واقعا کچېره دغه خبره د محاکم باندې ویني دغه خلکو نه پرهیز وکړو کوم خلک دغه مولا امیر المؤمنین علیه السلام ولایت په نامه باندې روتلی دي خو بیا هم کچېره زیات سرچ نشو کوله اندور حد پورې امیر المؤمنین علیه السلام کوملا مشهور حدیث ته کچېره تاسو حق او باطل منځ پیژنګلی نشو کولای چې حق کوم دی باطل کوم دی اته دښنه تسترګي وړه دښمان کدي چا مخالفت کوي پوښه چې هغه حق باندې دی و دښمان د چا موافق وي د چا حمایت کوي پوښه چې هغه باطل باندې دی نو موږ نن سبا سترګي غړو برتانیا امریکا اسرائیل چې هغه د مسلمانانو هغه د ویني دښنه دی هغه د چا مخالفت کوي هغه نن سبا زمانه کې د مرجعیت او اجتهاد مخالف دي دغه خلکو مخالفت نه کوي نخيري کوم تاسو ته پیغام دغه دی کچېره مو دغه خبرې ایمو ولا تاسو اوریدي خپل عقل سره فیصله وکړو دغه خلکو حمایت ونه کو چې دوی کوم برتانیا ولا کوم هغه غوړي د اجتهاد او مرجعیت او تشیع کې غوړي اختلاف وچوي د مرجعیت او اجتهاد مخالفت وکي په کار دغه خورو کوم لور شي ان شاء الله متوسه د تشیع کوم ځوانانی هغه بيداریو مو هم دغه بيداره پیغام تاسو ته درکړلو دغه خلکو نه ځنونه وساتو همیشه د فار بيدار اوسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين